अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। शब कदर में खुशियों भरी शादी की तकरीब यकदम मातम में तब्दील हो गई जब कमरे की छत गिरने से 5 बच्चों समेत एक खातून जहां बहक हो गई। उनमें पेशावर की 3 बच्चियां और एक खातून शामिल है। हम इस वक्त पेशावर के वज़ीर कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां के रिहायशी की बीवी, 2 बेटियां और एक भतीजी इस साहने में ज़िंदगी की बाजी हार गई। उनका इस बारे में क्या कहना है? ये शादी की तकरीब कितने दिन से जारी थी? बारात कब थी? वलीमा कब था? ये तमाम तफसीलात हम इन्हीं से जानते हैं। زما نوم دی امروز خان او دا تلي واده له شب قدر ته زما د وخي واده و هغې له تلي وو او بس دا دیسه پکې وشوه کمره پرې راپرېوته. دا واده کله و؟ دا واده بندن جنج و سبا یې ولیمه وه. او دا څو ورځو نه دا واده روان و؟ دا ستاسو کور ولا کله تللي دي دلته؟ دا خو تقریبا 2 ورځې مخکې تلي وو او جی څه نکریزې یې موله وړې وې. پرون پکې ختم و لکه که نه مدرسه کې بستربندي وه اخینې مې وه د هغې او جی او نن پکې جنج و. دې کې څوک څوک په حق رسېدلي دي؟ دې کې زما یو کور والا د جي 2 مې بچي دي، لوریانې مې دي، یو مې ورېره ده او یو 2 ماشومان پکې نور وفات شوي وو. اتیرا مېلمانه وو، یو هلته نه راغلي وو، بس یو پکې د هغې ماشوم وفات شوی وو او یو زما سانډو دی کښینې لور مې وو هغه هم پکې وفات شوی وو. ستاسو د واده څومره ټایم کې ستاسو بچي څومره عمرونه وو؟ یاره واده د ما مشره لور تقریبا څه 3 کالو وسه د پاسه او دا کشره 2 نیمو وه. جی او د ورېره څومره عمر وه؟ 10 کالو به وه تقریبا. نو دنه علاوه هلته نور څه داسې راغلي ستاسو مېلمانه نور هم څوک وک شوی دی که نه ټول بس همدا شپږ مړه دي ورته؟ دا خو کسان ډېر وو چې دغه کمره کې تقریبا 100 نه زیات واړه او زنانه او بس دغه شپږو پکې دغه شوی دی او نور څه خینې مو هغې خپه ماته ده، نور هم پکې لږ لږ زخمیان دي. بس نور خدای خیر کړی دی. دا کور چې کوم و دا کچو که پوخ و؟ دا کور کچه و خو جي بس کمره ښه صحیح وه خو بس د الله کارونه دي جي. او دا نور چې کومې جنازې دي دا چېرته شوي دي؟ دا یو خو تیرا ته یوړه جي او یو هلته شوې ده او دا 4 جنازې موږ دلته کړي. تاسو هملته وئ واده ځای کې وئ نه تاسو پېښور کې وئ؟ زه پېښور کې وم جي. ماته سهار داسې 5:30 بجې وي څه کم چې ما ته رینګ کړی و، وی تاسو بل چا راته کړی و لکه دغه کلي کس و. ما ته امروز داسې کار دی چې دلته حادثه شوې ده او ستا ماشومان دي هسپتال کې دي زخمیان دي راشئ واله. نو ما ورته صحیح ده زه درغلم. چې زه لاړم ما هلته موقع وکتل نو بس دي پراته و کټونو کې بس ځنې وله تړلې وې 4 واړه په حق رسېدلي. یو ورسره بله ماشوم هم پرته وه 5مه او شپږم یې د هسپتال نه ډایرکټ امبولانس کې اچولې وه تیرا ته وړې وه. دا ستاسو کوم مخ د چا واده و دا څه کار روزګار کولو او د ده کور والا چې نور کوم خویندې هغې بچ شوي دي؟ او جی هغه یوې صرف په ماته وه، یوې لور وفات شوې وه او زما د اوښې به دا دیاړي مزدوري به یې کوله چې ډېر زیات خفه یو خو بس د الله د طرفه د هېڅ هم نه شوی. تاسو څه کار روزګار کوئ؟ زه خو مخکې ما مصریتوب کولو، یوه دیسه مخکې ما سره شوې وه او سوځېدلې وم که نه هغې کې مې کور والا وفات شوي وو او اوس ټیکسي چلوم. ستاسو پیله هم دا ستاسو دویم واده و؟ او جی دا زما دویم واده. هغه څنګه حادثه شوه؟ څنګه کور والا ستاسو په حق رسېدلی وه؟ هغه جمع و بس کمره کې میټر لګولی او شپه کې ویده شوي وو، بس ګیس هم نو بند کړی. شپه کې ګیس تللی او بیا راغلی او بس ګیس جمع شوی او هغې تیلی والی او بس بیا بلاست کړی. او جی هغه ښځینه ستاسو بچي وو؟ هغې نوم یو زوی و خو دغه حادثې نه مخکې وفات شوی بیمار و. هر چې کوم نیکه یا دا خوښي چې خپل د کم نوسي دي دا د سره لوبې وکړي د بازار کې وګرځئ راوګرځئ، ستاسو دې وخت څه کیفیت دی؟ ستاسو زوی ته تاسو څنګه تسلي ورکوئ لګیا؟ یاره بس دوی خو شکر دی، بس خدای پاک دی له موږ هم تسلي ورکوو، موږ له هغه تسلي الټه راکوي چې پلاره بس څه وشو وشو. بس موږ خدای ته دا سوال کوو چې خدای پاک د ده کور بیا آباد کړي. بس نصیب دی که نه د خدای طرف نه د انسان د وخت طرف نه خو نه دی، په دې هم شکر وباسو. بس باقي دی خدای خیر وکړي. دا چې کوم په حق رسېدلی دي کې ګران در باندې کم عمر ټول ګران وو یاره خدای شته چې 3 واړه ګران وو، دا نور هم ګران دي خو لکه مطلب دا یې چې نسونه د دې زموږ پلار ګران دی، مطلب دا یې چې زه پلار یې خو نور به نصیبه خدای ورکړي. چې هغه لاړه غریبانان هغه خدای وبخښي او باقي دي خدای دته خیر کړي. بس دې سکول ته تلل؟ یاره هغه یو سکول ته تله، هغې ختم هم کړی و مشرۍ نه صحیح مې که نه مشر زوی لور مې هغه او ختم هم کړی و، سبق هم دی دغه کې وی دا کرم سکول دی کوم دی کې سبق هم ویلي هرونه ستله 3 رونه نور هم دی واړه هغې سبتله سبق به یې ویلو ختم هم کړی و. بس قسمت یې پوره شوی و مینې
دا د ده چې کومه پیله ښځه چې کوم ګیس د ماکس راغه شوی دی هغه څومره ټایم وړاندې هغه شوی ده په حق رسېدلې وه؟ چې 2019 کې شوی وه هغه زما ورېره وه لور مې وه بس چې سهار پاڅېده به وختي نه هغې تیلې څنګه والې بس هغې بړکوالې دا خیر ټول کور به مونږ نه یې پرېوتی دا مال لا ډېر ساتلي وو بس هغې غریبانانو پوره وه دا زوی مې غریب سوېدلی مخ لاسونه یې وګوره ټول داسې دي خو بس د ده هم پوره نه وه او د هغې پوره وه خدای دې وبخي. د ده چې کوم دویمه ښځه وه دا هم ستاسو خپله وه؟ او دا هم خپله وه رشته دار مو که نه دا چې د سهار په باندې 4 وې یا 4 بجې به ویښ شه دا وخت کې به د کمرې چت پرې راناستو نو دې کې څه 12 پکې دا شپږ پکې وفات شوي دي او دا شپږ پکې زخمیان وه هغه وخت کې نو دې کې مې دا چې دا یو مې د خورۍ ښځه وه او 4 بچي وو او نور پکې دغه کوم چې چا کور و د هغوی پکې څه یو کور د هغې هم وه هغې پکې خپه ماته شوې وه د هغې بچي پکې زخمیان. دا چت چېرته باران په وجه باندې کمزور شوی و؟ نه جی دا کچه کوټه وه خو ډوډ موډ پرې د غریبي وه جي بس نور څوک نشته بس کچه کور و یو 2 مرلې کور یې غالبا او بس کچه کور 2 کمرې وې پکې یو وړه وه دا یو پکې غټ بس د غریبۍ کور و بس دغه کې ټول لاغون شو بس د واده پروګرام و پکې نن یې جي نن یې واده جنج به سبا به یې جي روټۍ وه نو بس دا واخیسته پکې وشو.